په ترقی یافته دنیا کې د ریل ګاډي سفر محفوظ کم قیمته او پرسکونه ګڼل کیږي ځکه خو هغه ریاستونه پر ریل ګاډي لویه پنګه خرج کوي کله چې د دې خطې نه پیرنګي غاښماتې شکست وخوړو او واپسي لارې اختیار کړل نو موږ ته د ریل ګاډي په شکل قیمته اساسه پرېښوه ولې د مناسب توجه نشوالي له کبله د قامي اساسه تباهي اړخ ته روانه شوه چې پکې د ملکنډ درګۍ سیمه کې موجود د ملک اخري ریلوے سټیشن هم بند شو کوم چې د 20 کالو راسي د خپلې تباهي حال په خپله بیانوي د ریلوے سټیشن په سرکاري ځمکو خلکو قبضې وکړې او قیمتي پټرۍ هم ځای په ځای ورانې شوې ولې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د سیمې دورې په مهال درګۍ سټیشن په 50 ورځو کې د بیا پرانیستي او د درګۍ نه پیښور او کراچۍ ته د ریل ګاډي سرویس بحال کولو اعلان خو کړی ولې لا تر دې دمه څه قسمه عملي کار په نظر نه راځي تاسو به دا سټیشن ټول کتلی چې ټول ډېر خوبصورته سټیشن او نن سبا چې تاسو وکتو یو کندراتو شکل ورکوي دا وجه دا ده چې تقریبا د 20-25 سال نه دا سټیشن بند دی نو که دا بیا کولاو شي نو دا به یو رونق راولي زموږ دا خلک به په روزګار شي څومره ساز و سامان چې و د سوات د دیر د چتراله پورې خلکو به راوړو او په دې کې ډېر خلک په روزګار و هغه هم بېروزګاره شوي دي وفاقي وزیر راغلی او اعلان یې کړی خوشاین دی خو چې مونږ وایو چې سټارټ شي نو دوباره به دا ترقي دې طرف ته راشي او مالګاډي به هم راځي نو د دلته چې کوم غنم راتل هغه وس نه راځي نو مونږ د حکومت نه دا دغه کوو چې لکه زر ته زره کمې پټلۍ دي یا تجاوزات کم شوي دي هغه د خپل حق ونیسي او لکه زر ته زره مونږ ته دا ګاډي لکه چالو کړي ریل ګاډي که یو اړخ ته سفري اسانتیاګانې پیدا کوي نو بل اړخ ته په روزګار ښه کولو کې هم لوی کردار لوبوي ځایي خلک د ریلوې بحالي د ترقۍ په لور قدم ګڼي او غوښتنه کوي چې زر ته زره دي ریلوې بحالي یقیني کړي شي عمران دریاب خیبر نیوز درګۍ مالکند